اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. یوصل سوال واقم الصلاة دغه واقم الصلاة اقائم کئی مسترفی النهار پدوارو جانب دورس کی وظلفا من اللیل اپ یو حصہ دشپے کی ان الحسنات تاکی سر نیکے یذہبن السیئات ختمی بدے نیک عملونا اریز کی پدوارو جانب دشپے کے وظلفا من اللیل اپسیس پدوارو جانب دروز کے وظلفا من اللیل اپسیسو دشپے کے ان الحسنات تاکی سرنے گئے یذہبن السیئات ختمی واڑ گناہنا ان الحسنات یذہبن السیئات نو دا تبلا مسئلہ لکا چی صغیرہ گناہنا دا صالح و اعمال سرا وائٹ آؤٹ شی صالح و اعمال سرا وائٹ آؤٹ شی لیکن دیکھو گورا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی مسلمان کلا اودس کئی نو چی کلا دے لاس وینزی نو دے لاس وی سنا مناسب حرکتونا واڑا واڑا کری اگر دے سر وائٹ آؤٹ شی صحیح شو واش شی صحیح بیا چی خلو ملدی سوڑے خبری بے مقصد اندے کری غٹ گنانا غیبت او سلانڈرنگ او شکنزا او دا سیزونا واڑا واڑا کلا سکنے بے اختیار اثر لفظ خلینا وزی وڑو کے گناہ نو چی خلو ملدی اگر وائٹ آؤٹ شی صحیح دا کرنگے ہر حضب چی وینزے پیغمبر علیہ السلام فرمائی تنصر منہو خطایا ہو دا دو واڑا گناہونا دا آغا متعلقہ ارگن نے ختمی کی متعلقہ ارگن نے واڑا گناہونا ختم شی ہر چی غٹ گناہونا دی نو دا نمعاف کی گی مگر توبے سرا ہر چی غٹ گناہ دے دا نمعاف کی گی مگر توبے سرا تو بیادوال تو سرو لکا چی بیادا غٹ گناہ دو قسم دے یو وائلیشن آف دی ڈیو رائٹ آف اللہ دا خدای حق تلفی دا یو گناہ آگا دے چیسے شدے دا اللہ حق تلفی دا او دویم آگا دے چی دا انسان حق تلفی دا ہر چی دا اللہ حق تلفی والا گناہ دے دا دے توبہ پدریو سیزنو موقوف تا دا دے توبہ پدریو سیزنو موقوف تا پا ماضی پا حال پا مستقبل پا ماضی پا حال پا درے زمانے دی ماضی حال مستقبل ماضی دا چی کم وائلیشن دے کرے دے زان بلیم کا رہے دا پارا زان ملامت کا منگو زان ملامت کا اوف دا نسو دا خدا قانون پا مال کا اللہ اکبر مستغفر اللہ علیہ صحیح زان بلیم کا رہے دا پارا حال دا دغی میدان نراوزا چی بیا پا کی دا وائلیشن تصور دے دغی میدان نسو کا زانو باسا او مستقبل عظم ہوکا چی نیکسٹ ان فیوچر I will never do that صحیح دیتا توبہ ہوئی توبہ دانا شوئی توبہ 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 دا خوی عظم دے دا توبہ مانا عظم strong will یو دا مضبوط عظم فیصلہ کوئی چی ماضی بار زان بلیم کا
د حال په اعتبار دغه میدان دروزه مستقبل لپاره عزم وکړه کار باندې کوي. صحیح شو؟ او کله دې تعلق د انسان حق سره وړي کنه سره رحمت کله دې ګناه تعلق سره د انسان حق سره نو یا بدا یو شی وی مالی حق چې چا مالی حق دی والده یا په دروغه یا په فراډ یا په دوکا یا په کرپشن یا په چیټینګ یا په سټیلینګ. صحیح مالی حق دی والده او یا د تلخید ورسره سپیره دی وته ویل دا زړه دی ولا خو کړل ستاسو خبره ده کړل شکنجا دې کړی دي ذلیل کړی دی. صحیح نه میټي کو پیدا شوی ده نو کدا وډم بنوي ناغه کې توبه موقوف تا رد المظالم چې هغه حق بلون به واپس کړي او معافی به تم واړي حق بلون به واپس کړي چې اجباري دار تاسل روپای تا ته پته نه یو وخت داسې وشو الله دې معافي وکړي ما ته دروغ ویل د شل روپای ستا حق زما په دروغ زما جیب تر راغلی ما تا نه سټیل کړی ما تا سره فراډ کړی. صحیح نو ته دا والا او کافی مو د شل روپای ما ځان سره وساتل ستا حق مې والله خدای دې پاره کما معاف کړه دا توبه ده. نو چې دې معاف کړي وای او الله ته مې معاف کړه هغه ته وای ته مال دعا وکړه چې الله مې معاف کړي چې الله دې ته وای رد المظالم دې ته وای رد المظالم. او دویم شی چې زړه دې ور دردولې ناغي ته وای استحلال الخصوم د دغه تلخی په اعتبار باندې دغه زړه صفا کا لکه تلخی چې پیدا ده د دې په اعتبار څوک هغه مرګري زړه صفا کا ورشه ورته حاجی غنی ما بل استاد یو خبر وکړه زب بیا هغه باندې سوچ وکړ چې ولې مې دا خبره وکړه دې سره استاد ورو درته یو تلخی پیدا شو ستاوینو چې کلمات وګوري ستا په تندې کې ګنجه پیدا شي څنګه چې شیطان بیت فیل کړی خدای دې لپاره کما معاف کړه. مدې ته وایي استحلال الخصوم او کدا څنګه کې پیسې چانوالی دي توبه او بعد جمعات کې ناشته زو رکعات نفل او بیا زو رکعات نفل بیا لس رکعات نفل او بیت الله ته ملاړي حجونه کې او عمره کې چې خدای هغه اجباری نه یو مشل ډالر والو توبه او باسن کاږه واجباری له 100 روپے واپس نه ورکړي خدای وایي ته ډرامې کې نو پته ولګي چې دې دا آیت چې صالح عملونو سره یعنی کو سره بد عملونه یې واړه بد عملونه دا الله تعالی وسره ختمي. صحیح هر څه لوی عمل دی دا موقوت په سمانه په توبه باندې او توبه دا به ډیلې کې نه the moment you felt it چې څو درته احساس وشو چې څو درته احساس وشو چې دا کار ما خطا کړل یا ډیلې کوي ما at the moment you should do that ځکه د مرګ څه پته دی او چې کله دې ساده دا تراشي بیا خو هغه هر څوک توبه وباسي بیا خو د چا شی د پته نشته حافظ د کله چاله چې در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است سیف الله خان چې در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرهیزگار چې سړی کله د فضیلو نه اړه راړې ته باتروم ته ته بوزاغه وقت بس هغه چې قدم غلي توبه خدای وایي ته خال علي چې کله دې بدن کار کو چې قوا دې کله ټیکو نو مرګ چې کله راځي بیا خواري او سړی چې وایي چې خدای زه توبه وباسم ایته وایي توبه د حالت الغرغره څه ورته توبه د حالت غرغره د کې د ملائکه د ساکل راوځي نو خلق کوي څه ته هغه ته غرغره صحیح نو حالت د توبه د غرغری د خدای نه قبل بیا پته ولګي یوم وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرهیزگار ځکه ګورګم بیا خو دې نشي دوه نشي ول ښکار کوي کوال شي ناغم بیا د غار خپل کې ناس دي خدای هته څنګه چې ګرځي نشي نیو معنا دوه معنا د آیات ان الحسنات تاکي سره نیک عملنا یذهبن السیئات دا ختمي
غمونه سیئات معنا کله ما یسوء صاحب چې په ذهن ټینشن راولي چې کم شی دې په ذهن ټینشن راولي دا به ختمه سره صالح عمل سره خو چې ټینشن در باندې راغی بس نیغ ز باتروم ته او دس کوا ورکاته مسکوا قران راواله درس دراشه د عالم بیان کې کینا چې دا ټینشن دې ختم شي ځکه ټینشن د ټینشن تعلق بدن سره نشته د ټینشن تعلق سره دی روح سره دی دماغ سره نه روح سره دی د ټینشن تعلق روح او روح نه د ټینشن ختمه سره نو روحاني انرژي ورکه صبر کې ولا spiritual energy ورکه spiritual energy په قران سنت ورکه یا به عبادت ورکه دیو چې بخاری کی حدیث راځي حضرت عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزنه امر وفي روایت اذا حزبه امر بادر الى الصلاه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې کله به ټینشن راغی بس قران بلان او 10 به تعلق صحیح او دا خو څنګه په خپل احساس کیږي مونږه تاسو سفرونه دا نه تر تلې کو رشتہ دار مې ځان مې زورا زو نو هغه سفر سره ستړي کی چې په دالاره کې سره په ګیس سټیشن کې یا په ریسټ ایریا کې ودرېږي او 10 کې بیا د مسپخین دا منځو کې دوه رکعاته او دا 200 میله مدل چې کوم کړه سره داسې لکه بالکل تازه دم شي ځکه دا ستړیا د دې بدن سره بنیادی تعلق نشته روح فیلینګ دی درځي شي دی ستړیا دا روح فیلینګ دی که ستا روح ته فیل نه کیږي چې ته ستړی سړی لګیای 30 غنټې کار کوي نه احساس ورته کی سره مده نه پوسو نو په کار کې موږ سره کار څه پر وجو راځو ها د سپیډ ویلو ذکر هغه ما ځکه چې بدل ریفریش ان الحسنات تاکي سرنے کے یذهبن السیئات ختمی غمنا ذالک ذکر دایو مکمل نصیحت تل ذاکرین دا کسانو د پارا چې غي نصیحت غستون کړي الله تعالی فرمایي دا یو کامل نصیحت خو هغه چا د پارا چې څوک د نصیحت په اراده باندې خبره ته غوښ کیږي چې نصیحت په اراده دی خبره ته وګونی سي فلا واصبر تصبر کوا فإن الله تاکي الله تعالی لا یضيع نزایک اجر المحسنین اجر د محسنانو نو صبر عبارت ته رسنه نو دلته ولیکا چې د صبر لغوي معنا ده د نفس کنټرول څه شي د نفس کنټرول حبس النفس علامه تکرهه نفس را بندول په هغه شی باندې چې نفس ته خن لګي نفس کنټرول په هغه شی باندې چې هغه شی نفس ته نه لګي نو دا درې شی نه وي دا درې شی نه وي یو طاعت څه شی طاعت عبادت اوس لکه مثلا زکات ورکول دي صحیح نو سړی چې ورکوي نو موسلی نو دې ذکر کوي دا $10 به تقسیم کافی شی دی خدای دا نفس په دې را کنټرول کی ځکه نفس نو غواړي چې پیسې لړ شي لاسنه کوړي نفس نو غواړي صحیح خدای دا نفس را کنټرول کی دا کار وکړي صحیح سحر وختي مانزه نفس نو غواړي چې را پاسه سړی تبلغنه صحیح خدای دا نفس په دې را کار وکړي دې ته صبر وایي دې ته وایي صبر په طاعت باندې صبر په څه باندې په طاعت باندې اوبیډینس دویم دے صبر د معصیت نه بندول د نفس د ګناه نفس را بندول دي سره را کنټرولول دي د ګناه نه جو دغه زرو پېژانه کوي صحیح اوس د ایمان تقاضا خدای زرو پیرا والا او بیا دې کې اعلان چې ما داسې مسجد کې پیسې مندلې کله چاوي نو ماته دی وای اوس بل طرف ته نفس وای زر روپای د خدای بندا دا سکے صحیح اوس دا نفس دغه معصیت او د ګناه را بندول دې صبر وای دا نفس دغه ګناه را بندول چې نه دې ګناه ته بالکل نه پرېږدم دې څه وای صبر وای نمبر 2 نمبر 3 صبر په مصیبت باندې صبر په مصیبت باندې تکلیف ملاو شو الله دې بچ ساتي اکسیډنٹ وشو گاڑی ټوټل شو صحیح او فل کوریج دې نشته یو خبره یس دویمه خبره بزنس ته کو خساره ته شو بزنس ته کو خدای مکه اکسیډنٹ وشو یو ارګن دې پکې ځای شو صحیح مختلف قسم مصیبتونه صحیح اوس هغه ته شکایتونه کول بس خدا دې بیره تر شو او
خلقو له هیڅ نه کېږي. مونږ ته خدای په کار اخته یو فلا دې ته شکایت وایي. دا شکایت ته ایکچولی د چا نه کوي؟ د الله نه کوي. دا خدای ډیسیژن نو ته شکایت کوي د الله نه. اوس دغه شکایت کوي وکړه د ایمان له بیړه غر کوي. نو چې ځان را کنټرول کړي د شکایت نه، چې ځان څنګه را کنټرول کړي د شکایت نه، چې دا الله فیصله وما هو کائن فکان قدر الصلاه. دا خدای فیصله سره تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے. نو موږ سره وته ټیک ده. خبره ده کړل لکه حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي داوود علیہ السلام ته خدای په کتاب کې یو وحی کړی و، ورته وی چې ملم يرضى بقضائي، چې زکه فیصله دی او بنده متعلق کوم زکه دنیا کې چې کیږي د خدای فیصله باندې کیږي، د الله فیصله باندې. ملم يرضى بقضائي، چې څوک زما په قضا او زما په فیصله خوش نه دي. ولم يقنع على عطائي، چې څومره شی ولا ما ورکړه دې په دې سترګې نه مړیږي. څومره شی ولا ما ورکړه دې په دې سترګې نه مړیږي. ولم يصبر على بلائي، چې کوم مصیبت مرته رسوله په دې باندې صبر نه کوي. نو فليخرج من تحت سمائي، دا بنده زما پس مکه او زما د اسمان دلاندې کیسه. He has to get out of my earth and from beneath of my heaven. دا خو زما دنیا ده، دغه د فیصله په خپل رضا کوم. دا زما فیصله ده، دغه خوښ نه دی. نو درې څوک زما د دنیا نه دی، دا چې اوس کې شته چې خدای دنیا نه ودی. وليتخذ له ربا سواي، انا صرف دا چې زما دنیا نه دی، دا نه بل خدای ګوري. الله تعالی دومره غوسه ور دي چې ځان له سره بل خدای وګوري چې بیا د په مرضای باندې کارونه کوي. ها چې هغه فیصله کوي چې دنه تاسو کوي چې دا یو فیصله زستا حق کوم ستا سره ایله پکې صحیح دې ځان له داسې خدای وګوري چې بیا دنه پرو ولخلي. نو دا درې خبرې یا ساتي چې رضا د خدای په قضا، رضا پس د خدای په قضا ان د خدای فیصله خیر دی که تکلیف دی د خدای فیصله، رضا د خدای په قضا، قناعت د خدای په ورکړه، قناعت د خدای په ورکړه. او نمبر 3 صبر چې د خدای طرف نه کوم مصیبت راغله. پس د درې شنه جون به بالکل په آرام وي. بس دا درې شنه د پریز کی سره وتړل، بس جون به په آرام وي، هیڅ چل به باندې کیږي. استقامت به کې سټیبل وي، صبر سټیبل وي. او کدا شنه درکینی هر وخت په قهر راځي، هر وخت په خدای ځکه چې هر روز عید نه اس کې حلوا اخرت کسي صحیح. او سیرسا یعنی خامخا هر روز ګاډي ګټه کوي، کله کله په تاوان وکړي. نو چې په کومه په تاوان خرڅ نو یا سبحان الله تندې کې ګونجي پیدا دي، کور د وړو مور سره هم جنگ، حمزه سره هم جنگ، ګډه غلطه صحیح. نو هر روز عید نه اس کې حلوا خورت کسه. he should make his mind چې کله به خیر راځي کله به تکلیف راځي، دا ټول د خدای فیصله دي. او چې څه خدای فیصله ده خیر هم پدای شي، چې څه خدای فیصله ده خیر هم. نو بس دې به مطمئن که په تاوان باندې ګاډه خرڅ نو پرابلم، که په ګټه خرڅ هغه څه په خان زړه لګي خان دې کله په تاوان ګاډه نه خرڅای ښه. کوم دا سوچ کې کنه ها نو بس دا درې شي نه ځان سره یاد وساتئ چې رضا د خدای په قضا. نمبر 1 سترګې مړې د خدای په ورکړه، چې څو خدای درکړي دي بس ته خدای شکر کوه. دیو جن حدیث کې راځي امام بخاری حدیث نقل کړی دی. یا سبحان الله پیغمبر اسلام هر یو خبره فسرو ضروري کول قابل ده. وی فرمایل چې د دنیا په اعتبار د ځان نه لاندې بنده ته ګور همیشه نو سترګې به دې مړېږي صحیح. یعنی مثلا دغه وګور یو سړی په 7-11 کې کار کوي په 9 یا 10 غنټه، په 9 یا 10 غنټه اینی هاو د سرسوره وتم ملاو د خوراک کا کوتم ملاویږي، سرسوره وتم ملاو د خوراک کا کوتم ملاویږي. لہذا دې چې ځان مطمئن کوي په دې خپل غټه نو دې هغه چاته ګوري چې هوملیس په چوکونو ولاړ دي، پر سکوير کې هوملیس ولاړ دي په چوکونو باندې، نو دې مطمئن کیږي. او کله دې ته ګوري چې شیرشاه سره خنن بي ام دبليو پرون دې مرسيډيز کې راغله، دې به هیڅ چره پارامې به شپېم په مصیبت اخلي، درته په مصیبت اخلي. پیغمبر اسلام فرمایي د دنیا په اعتبار د ځان نه لاندې بند ته ګوره چې سترګې دې مړېږي، قناعت به درکې پیدا کیږي، کانټنټ به. او د دین په اعتبار د ځان نه بالا بند ته ګوره، د دین په اعتبار خو زمونږ مسله ده بل شان ده صحیح. موږ د دین په اعتبار د ځان لاندې ته ګورو، خپل کې صرف چې میموس کوي. زه خو بیا هم درته کله دوه کوم
د دین په اعتبار موږ کمپیریزن کوو چې ستاسو زوګ زموږ نه لاندې دي او د دنیا په اعتبار باندې اجي باری وای چې نو کور واغسته موږ ولاغه شل په خطر جونګړه شو سیمو صحیح نو بس دې خلکو ځان تبا کړل پټنشن کې دي اوس د پیغمبر فلسفه ادروایز ده چې د دنیا په اعتبار د ځان نه لاندې ته ګوره د دین په اعتبار ځان نه نو چې د دین په اعتبار د ځان نه بالا ته ګوره نو بیا ودر کې حرص د دیندارۍ پیدا کیږي چې دا حیات ته ګوره دا حیات څومره دیندار سره دی کله جماعت کې روزه مو لګي درس لمرازي درس ورکو چې درس لمرازي پابند سره جماعت کې روزه مو لګي چې ګورم د مزدنه بالکل نه خطا کیږي فلان صحیح زمو کله مصفو وخا کله به وخته کله قضا شي نو تاکي بحث پیدا کیږي زول دا کار نه کوي دیو چې پیغمبر اسلام فرمایي دین په اعتبار ځان نه بالا ته ګوره دنیا په اعتبار ځان نه لاندې ته ګوره بس ګل لري په عالمي څومره خپل سفر څه فلخان ها دومره د عقل منده فلسفه ده کنه چې بس خو مختصر جمله پیغمبر اسلام فرمایي چې انظر في الدنيا الى من هو اسفل منك وفي الدين الى من هو اعلى منك دنیا په اعتبار هغه چاته ګوره ته لاندې دي دین په اعتبار هغه چاته ګوره ته باندې دي نو چې ځان نه لاندې ته ګوره دنیا په اعتبار د ستا سره دي ته به خدای شکریا ادا کړې چې خدای ما سره ډېر احسان کړی کور را کړی دی بچی را کړی دی سر سوره نشتا یو جاب شتا یو سشتا دا سره خو بالکل غریب دی پته نشته او چې دین په اعتبار ځان نه بالا ته وګوري نو حس به کې پیدا کیږي یا خدای دې ماته توفیق راکړي چې داسې دینداري شروع کړو څنګه شرشه خو اته تم د حیات ډیر کلوز دوست ہے نا زمون کو اردو کی ضرب المثل ہے وہی خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے تو خربوزے پہ جانے گا خٹکے وہی دا رنگ چیک نہیں دا بل خٹکی نہ آخری پر دیشل کا نہ کتاب حیات نہ دار رنگ مانا کو تو خیر کرو مجھے تک اور ایسے ہمت ہونے کے خواہ بسم اللہ واصبر صبر کوا فإن اللہ تاکہ سر اللہ تعالی لا یضيع نضائع کی اجر المحسنین اجر دنے ککارانو فلولا کان من القرون فصول نو من القرون دو امتنا من قبلکم مخدتاتنا اولو بقیت دا عقل خاوندان اولو بقیت مانا دا عقل خاوندان اللہ تعالی پا ثابتو امتنو کی دا عقل خاوندان ولی پیدا نشو فلولا کانا ولی موجود نشو فی القرون پا امتنو کی مخکستا سنا اولو بقیت خاوندان دا عقل ینہون عن الفساد چی منکول نور خلق عن الفساد دا فساد نظمکا کی الا قلیلا ہاں لگ بند خلق پکیو لگ بند عقل من پکیو الا قلیلا مگر لگ خلق ممن آغا انجینا منون چی منگولن جات ورکڑو دا قومون دا عذابنا واتبع الذین ظلموا تابداری اکلا کسانو چی زیادے کرو ما اترفو فیه دی دا ستابداری اکلا سپس لگی دیو they were behind what ما اترفو فی آغا نعمتونو پسے چی دوی پاگے کے انٹرٹین شیو دا بنگلے پا چکر کیو دا پراپرٹی پا چکر کیو دا موٹر پا چکر کیو دا ڈپازٹ پا چکر کیو دا بینک بیلنس پا چکر کیو اللہ تعالیٰ وی they never thought about any خیر ظالمان اگر یہ میشون پا دا یو لائن سوچ کو چی دنیا او دنیا دولت او دولت پیسے او پیسے they never thought about دین and آخرہ واتبع الذین فعلوا کا کسان ظلموا چی ظلم کرو ما اترفو فی دی لگی دلیو سپسے ما اترفو فی آغا دنیا دارے پسے چی دوی پاگے کے انٹرٹین کریسی وکانو مجرمین او دی کرمینل خلق دی سنگا خلق کرمینل خلقونا اللہ تعالیٰ وی دقا کرمینل صرف دنیا دارے پسے لگی دلیو دا دنیا انٹرٹینمنٹ پسے لگی دلیو they never thought about آخرہ they never thought about their responsibility کہ حیثیت دا انسان زما ذمہ داری سره حیثیت دا انسان زما ذمہ ادا شخصیت امبیلنس دا شخصیت امبیلنس یعنی کہ وہ سڑے صرف دینداری کے ٹک کار میں کے دنیا ڈاؤن شخصیت دا امبیلنس
دام شخصیت سره چې تاسو تبلیغ کې وخت لګي جمعه کې ناس ته کار تک نه کار کیږي نه نو دام امبیلنس شخصیت ته دیم د خدای خوښ نه دی دا سره د خدای خوښ نه دی اوس که دا سره د خدای مراد وي نو بیا انسانان پیدا کړی سره فرشتي وي کنه 24 غنټه عبادت کوي فرشتي څه کوي ایجاب کوي بزنس کوي کاروبار کوي بس ایټرو سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر هغه دغه تقاضې لري نه هغه دغه تقاضې لري نه صحیح او یا که په دابل سایډي چې د دین متعلق د سوچ نه کې صرف دنیا دا امبیلنس شخصیت ته تاسو څه دي امبیلنس شخصیت دا وړاندې غیر متوازن شخصیت ته دا دویم غیر متوازن شخصیت ته وړاندې غیر متوازن شخصیت ته هغه سپس لګیدل هغه ملکیت فرشتي جوړېږي پس لګیدل دي چې بس جوړېږي فرشته به جوړېږي دا دویم حیوانیت پس لګیدل دي ځکه دنیاداری څه شي ده حیوانیت ته د حیواني خواهشات پس لګیدل دي او الله تعالی ته مطلوب دی په انسانانو کې انسانیت نو خو الله دا غواړي چې انسان د حیوان جوړ شي دغه ته ونی چې نو خو الله دا غواړي چې انسان نه جوړ شي حیوان نه الله دا غواړي چې انسان نه فرشته جوړ شي الله غواړي چې انسان نه انسان جوړ شي الله غواړي چې انسان او د انسان کېږي بیلنس ژوند سره انسان کېږي بیلنس ژوند سره او دغه بیلنس پنځه شپږ جمعې وړاندې ما خطبه ویله دې باندې دوه خطبې بیلنس باندې توازن باندې ما وایي چې د فطرت نظام دا بیلنس دی خطبه کې مې وایي د فطرت نظام بیلنس دی الله تعالی چې کوم نظام جوړ کړی دی دا څنګه بیلنس او متوازن روان دی څنګه بیلنس او متوازن دا څنګه بیلنس او متوازن چې یو ملي میټر فرق پکې نه راځي الله تعالی چې نور په کوم ځای لګولې دی سپوږمۍ په کوم ځای لګولې ده مختلف ستوري کوم ځای باندې لګولې دي اسمان په کوم ځای لګولې دي زمکه کوم ځای کې پیدا کړی ده صحیح الله تعالی دا امبیلنس کوي نه کله امبیلنس به دنیا پاتې کېدې نشي یعنی دغه نور کله یو انتراکت کړه د خپل ځای نه ټول دنیا اور اخلي ټول دنیا څه کوي اور اخلي او که یو انتبار کړه ټول دنیا فریش کیږي که یو انتبار کړه ټول دنیا فریش کیږي صحیح نه الله تعالی فرمایي والسماء رفعها خدای وی دی بر دنیا ته نه ګوري سما معنا دا بر دنیا سپیس heavenly bodies heaven والسماء رفعها چې الله تعالی دا بر څنګه سټیبل ساتل دي او وضعت میزان او په یو بیلنس ساتل دي پسې ساتل په یو بیلنس ساتل دي او چې کله قیامت راځي هم دا نظام د خدای به امبیلنس کې ته قیامت وي دا نظام د خدای امبیلنس کې ته به څه قیامت وي which is totally destruction which will be a big crunch یو لوی تباہی دی ځکه چې بیلنس ختم شو صحیح څه په لخن نو ما وایي چې د فطرت نظام بیلنس دی نمبر 1 نمبر 2 د شریعت نظام دا بیلنس دی دا خو د فطرت نظام دی دویم د شریعت نظام دا هم څه بیلنس دی نو څنګه بیلنس دی الله تعالی فرمایي لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الميزان الكتاب والميزان خدای وای ما پیغمبران را لګری دي دایته یو بیلنس نظام ورکړل دي څنګه ورکړل یو بیلنس نظام ورکړل متوازن نظام که چا فالو کو پرفیکټلی دا ځن به بیلنس رواني دا ځن به بیلنس چې کوم ځای د خدای د قانون کې رول پامال کې ځن امبیلنس شي چې کوم ځای رول پامال کې ځن که انډیویډوالي پامالای نو انډیویډوال ځن امبیلنس شي که یو قوم پامالای نو دا ځن امبیلنس شي وانزلنا معهم الكتاب والميزان نو د شریعت نظام هم څه دی بیلنس دی دا دویمه خبره دریمه خبره د انسان فطرت هم بیلنس دی انسان د خدای کوم فطرت ورکړی دی دا هم بیلنس فطرت دی یعنی بیلنس فطرت ان سنس چې نه کوئی د فرشته پیدا کړی دی هغه یو اسکرین دی نه کوئی د انسان فرشته کړی دی هغه څه دی هغه یو اسکرین دی نه د حیوان کړی دی هغه ادر اسکرین دی د دې میس کې ساتل دی عقل ورکړی دی دا فرشتي صفت دی دا ته ولیکي عقل ورکړی دا فرشتي صفت دی شهوت ورکړی دا حیوان صفت دی شهوت ورکړی دا حیوان صفت دی او دغه مطلوب د ټیسټ د انسان نه ټیسټ الله تعالی امتحان تاسو لري چې دا یو طرف ته د عقل تقاضی دي چې قادر اخی بل طرف ته شهوت تقاضی دي چې دی قادر اخی ځان ګره بیلنس ساته ځان څوک بیلنس ساته نو بیلنس ان ا سنس چې دنیا او دین دواړه کوا دیو جمن دعا کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخرة حسنه خدای دنیا مو مخکې آخرت مو مخکې
خو مونږ دنیا چې دنیا مخ کې نو سار تر ماخه منډه وغه لپاره آخرت مخ کې مونږ دا تاسو په دعا کې صحیح بیا بیلنس یعنی دعا کو د بیلنس لپاره خو ځوان مزره امبیلنس دی حالانکه خدای نه غواړي چې خدای دنیا مو مخ کې آخرت مو مخ کې خو د دنیا د قواني په اعتبار اچره موږ ته نه ویناس چې خدای به خکې بلکې سار تر ماخه بسکو دونه صحیح او د آخرت په حواله بس خدای دې حکیم نه خو دنیا لپاره څنګه ته غوډو کې دانګ د آخرت لپاره کې طبيب بیلنس کېږي ادروایز سره دعا به امبیلنس ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه دی وجه قارون موسی علیہ الصلوۃ والسلام کزنو موسی علیہ السلام کزنو خودمره ډیر مالدارو الله تعالی فرمای چې واتیناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه دومره ډیر د هغه خزانه وي چې داغه د خزانو د کله څه شي د خزانو کله سلو کسانو نوجوانانو هغه کله نشو چتولې دومره ډیر خزانه وي چې سلو کسانو نوجوانانو داغه کله just think about his treasury چې داغه سیف او داغه strong rooms هغه بسورو هغه د پاره خو به بوخانو کاروان پکارو صحیح او الله تعالی فرمایي فبغى عليهم د کلاس چینج شو د خپل قوم خلکو سره کې ناستنه او دا د انسان کمزوري ده دا د انسان کمزوري ده چې دی به په پځای دی بسې په پځای به خو چې میلیونیر شي بیا د نصر احمد نه پیږي چې دا زما کزن د فوټبال ځای دی هغه بیا لګیای چرته د های سټانډرډ خلکو سره کې نه سره ناشته دا بیا زلالت کوي صحیح دی وای پښتون خو بیا ما پښتون سره نه کیږي ځکه یې په ټوټه کروڑا کې ګرځم هغه په جګوار کې وځي صحیح زه په ورکوټي کور کې اوسېږم هغه به ولې هل کې په ولوي ما سره په بانک کې 100 روپۍ نشته هغه سره میلیونونه پراته دي نو اگر چې زما عزیز دی خداغه کلاس چن شوی دی هغه د خپل مناسب خلکو سره کینی دې ته وي بغاوت دې ته وي دې ته وي بغاوت یو سړی چې ځان د خپل قام نه کټکې دې ته وي بغاوت فبغى عليهم الله تعالی فرمایي دې خبيث د دولت په اعتبار ځان د خپل قام نه ډیسکنیکټ د خپل قام نه ځان ډیسکنیکټ بني اسرائیل سره باندې کې نشته دې بناست فرعونیان سره څه سره اپر کلاس سره فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه إذ قال له قومه لا تفرح لکه بدا سره روانو خپل قام ته سلمی شوم نه کول کچا به سلمی شو کې جواب نو ته انسان غن خپل چې زسو کې مته چې نسبت خاک را با عالم پاک چې تاسو ما سره نسبت ده زبیانیرم ته خدای خوار په 711 کې کار کوي صحیح نو دې قوم ورته لا تفرح دا تکبر خشنه ده ان الله لا يحب الفرحين د خدای ګره متکبرین خوښ نه دي او ورپسې وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره خدای چې سره دا دور احسان کړل دا دومره شی در کړل نو په دې کې د آخرت فکر وکړه دې باندې ځان له آخرت آباد کا نو دې معنا دا نه ده چې تاسو سره دا دومره ډیر دولت شته نو دنیا کې اوچي اوچي ډوډۍ خورابه کله مخ خورا ځان د لوګي هلاک کا نه ولا تنس نصيبك من الدنيا just enjoy your life in this world as well صحیح ډیزنی لینڈ تلارشه صحیح 6 لک تلارشه او بل کوم ځای ته وځو زوبه کنه وځو نه نه ده ها دا کله وځو سایډ وځو ته نه مو کنفرم کړل دی آیا ته ها ماشام خو بیا په کمپا کې میټینګ دی ها نه نو پارک وسنه دی ها ډوډۍ نه موږ پارک ته ځو خدای باندې نه ماخام په پارک ته څنګه دی موږ هم پارک ته ځو کنه او پارک لري کوم ځای دی کوم ځای دی سوره میله دی سوره مایله دی دا په ډوډۍ لري دی ته ډرس پته ورغونه هغه څه کوه او کنه دا بول لم مې نه کړل نه دا شرشاد د څه څه کله زګي یو دویم سټپ دار چې باندې وو چې لم واغلا نو دې څه کوي چې کله فرم کول غواړي لم شته الریډي
تاسو پروګرام کوو دا افیاد چې موږ ما ته نور نه پاره جلیل ودیم ما ته جلیل دي څنګه احمد دې ګوت ما ته هغه دې هغه دې کوي کوي ما ته وله وایي په دا نو بس کنفرم کوم سبا نه کو کې چې تاسو سو په دغه وړي کنه سو کینز سو به فروټ راړي دلته خو پکنیک ته دغه دا مقصد نه چې موږ د اجباري ملمانه یاد نه سره مده د اجراني ملمانه یو سو په خیر اوري او تر اړه کنه د 500 روپیا خیر راوړي نه الله تعالی وایي چې قوم ورته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا ها د دنیا انټرټینمنت دا اګنور کوما دا ایکستریمزم دی چې اوسړه د دنیا ټرند د خوبصورت دنیا خدای پیدا کړ سره باندې پیغمبر اسلام ته صحابه رال رضوان الله علیهم اجمعین سورہ نساء کی آیت ورته وی چې موږ د خدای د یری دنن بعد دا اراده کړی دا لا ننام علی الفراش اللین چې په نرم بستر باندې بنو دکیو نرم بستر باندې نو دکیو ولا ناکل اللحوم ها شیش کباب نخلو شیش کباب نخلو ها ولا نلبس الرقاب اعلی قسم ډریس با ناچو فورن جبرئیل امین راغه ورته قل دایته وایا من حرم زینت الله دا ټول د خدای بیوټیفل شی نه دي دا خدای پیدا کړی د انسانانو لپاره دي دا چا حرام کړی دي تاسو چا وایي چې دا حرام دي من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق دا شیش کباب چا حرام کړی دي الله تعالی وی دا ټول خوري خود خدای قانون مقام علی خدای قانون نو we have to think about our dunya and akhirah both شخصیت باندې بیلنس وي کثر نظام زمونږ باندې مرګري په جمعه کې ولګي بیا هغه خدای راځي غریب مونږ ته شکایت کوي وای دی خو بس جمعه کې چې نه لګي سره ورنه لګي کار نه کوي او مونږ خو خوراک را سره نشته نو بیا دې سپک ورته تاسو جمعه کې تل حرام دي تاسو جمعه کې تل حرام تل ذمہ دارو ځان خلاصه ته ریسپانسیبিলিټیز ده تخته صحیح تبه دواړه کار کې دین او دنیا ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واتبع الذين ظلموا لګیدلی واکسان چې زیاته کړه او سپت لګیدلی ما اترفو په هغه نعمتونو پسې چې دای پاګه کې د حد ورتی وتیو اطراف معنا چې د حد سره په نعمتونو کې ورتی روزي د خدای قانون پامالای نو دای صرف دغه پسې دی وایلیشن پسې لګیدلی وکانو مجرمین ودوی مجرمان او کریمنل وما کان ربک لیهلک القرى ان پروردگار سا لیهلک القرى چې هلاکی او کلی او ټاون په ظلم بلا وجه الله تعالی وای زما په قانون کې دا شی نشته چې څوک بلا وجه هلاکون د چا باندې بلا وجه عذاب نه راولم وما كان ربك ان پروردگار سال یولک القرى چې ټاونز تبا کوي او هلاکي په ظلم بلا وجه وعلوا مصلحون چې داغه استوګل اصلاح کوي چې خلق الله تعالی فرمای مصلحان ځکه په عذاب نه هلاکو مفسدان هلاکو مصلحان نه هلاکو سو کلاکو مفسدان خو شکل مفسدانو باندې عذاب راځي نو خلک کوئی د وچه د قبل بیا لاندې ورته مسوځي د وچه د قبل لامدو مسوزی یا مصلحان ورسلام غریبانان تباش ولو شاء ربک تاوس پیغمبر علیہ السلام له الله تعالی تسلی ورکړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر سخت پوزیشن سو ورته سخت پوزیشن او داسې بد اخلاقه پوزیشن چې دغه یې اخدار او اخلاق دي هغه په دشمنای کې یا سبحان الله دومره انتها ته برسل چې دغه اخلاقیات نو کله به دالي ونه دي داسې کله به دا فناټک دي کله به دا جادوګر دی کله به دا شاعر دی صحیح یعنی مختلف قسم چیزونه چې پیغمبر اسلام به منټل ټارچر کو نو الله تعالی پیغمبر اسلام ته فرمایي چې دا د ژوند سنت دی چې دنیا کې بستا دوستانو وي دشمنان به وي دوستان به وي دشمنان چې کله تر دین خبره کې دشمنان به ډېری دوستان به کم دي دشمنان به ډېری دوستان به کم وي صحیح او الله تعالی فرمایي چې دا شی ما د خلق تفریح بل ورکړل چې د خیر په لار دي کله شر په لار دي کله خیر په لار دي کامیابی دې مقدر دی کله شر په لار دي تباہی دې مقدر دی ورکړل مې دې تفریح بل دی دې فورسوم نه چې دغه مې نیولې دا چې خیر په لار باندې روانه الله تعالی دا نه کوي صحیح فری ویل ورکړل ټیسټ دی نو دی وایي فرمایي
ولو شاء ربک کچر غخت وستا پروردگار په جبر او په اقرا په فورس باندې لجعل الناس ګرځولي به ټول انسان امه واحده یودلا دیندار نیکان صالحان برګان د فرشتو مګا اوس الله تعالی فرشتي فورس کړی دي چې تاسو به ټول لیکي کوي نو تاسو کړه د فرشتو متعلق ورته یو جرم وکړو ځکه یې فورس کړی دي نیچر باندې چې ته بسکه 24 غنټه 40 غنټه به خدای عبادت کوي نه 40 غنټه سکه عبادت کوي الله تعالی فرمایي انسان کو فورس کوم نه فری ویل ورکړي ته تخپل فری ویل اپلای کا خیر باندې لفظه کا شر باندې لفظه صحیح فارسی شعر دے کہ سپردم بتو مایہ خیشرا سپردم بتو مایہ خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا چتا خبت بانے پپلا پوئے گے ماتا تا خیر و شر دوارا ہو چتا تا خیر لارا سپردم بتو مایہ خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا ولو شاء ربک کچر بخت ربستا فزور و جبر لجعل الناس گرزولی بے خلق امتا واحدتا یو امت متفق پا توحید و پا دین بالے اللہ تعالیٰ وی دا سے ما کری دی پرشرائز کوم نا ولا یزالون مختلفین او دیب وفار ایور اختلاف دون کی یو بل سرا دا انسان نیچر دے اختلاف بکی یو بل سرا رور بے یو بل سر اختلاف کری لارو زوی بے یو بل سر اختلاف کری مورو لور بے یو بل سر اختلاف کری دوست بے یو بل سر اختلاف اپروچ مختلف تھے مفاد مختلف تھی اپروچ مختلف تھے مفاد مختلف تھی صحیح نوت پہ اپروچ اور مفاد بان اختلاف بخامخا پیدا کی پہ اپروچ بان پہ مفاد کی پیداشی اگر ناروا دے چھ پہ اپروچ پیداشی باید چی اصڑے پوئے کی چھ پہ اپروچ پیداشی باید چی اصڑے پہ غلط ہے چاہا سو کی چاہا پوئے کی پہ مفاد کی کب اختلاف پیداشی داغی خود حل کو امکان نشتا خود مفادات تصل دے کانفلکٹ آف سوئی ہوتا انٹرسٹ سو کانفلکٹ آف انٹرسٹ پائی کہ اتفاق نہ کی گئی پھر یا بد پیسے گٹے یا بد پیسے گٹم نہ پائی کہ اتفاق کرے صحیح شو کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ خود پہ اپروچ باندھے چې زما ذہن یو سوئی ستا ذہن بل سوئی چې دا کار خدے کدا کار خدے نو زپا هغه کې نه پوهه باید څه تما پوهه کی خو اختلاف بخامخای دا نشي کېدی چې فرام د ویری بګینه هر یو ایشو دی بلا اختلاف رواني په هر ایشو کې به اختلافي ماتا ته شعر ویل د متنبی چې تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم الا غل الشجب والخلف في الشجب او د انسانانو اختلاف تر دې حد لري چې د اتفاق تصور کو دنیا کې شته نه د اتفاق تصور دنیا کې شته دا تصور څه کوي چې انسانانو متفقين تخالف الناس د اتفاق تصور دنیا کې نشته حتى لا اتفاق لهم الا غل الشجب ها په یو شی باندې د انسانانو اتفاق ده او هغه څه په اختلاف باندې پس اتفاق په اختلاف اتفاق دا ټول کوي صحیح ځکه دا نه چل دی نو دا مسله لګه احمد الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى اصحابه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن من ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وتوفنا على الوان النهار صلى الله عليه وسلم حافظ الله الرحمن الرحيم